بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الحادي عشره کې دریم سبق دی. دینه مخکې درس کې مونږه انا نحن انت انتما د مذکر د پاره، اوس په انا نحن انتی انتما د مؤنث د پاره به دا ضمایر به ان شاء الله نن مونږه په دې جملو کې استعمالو. او 54 نمبر درس دی. د دینه مخکې درس زمونږه 53 نمبر خو په غلطۍ کې مانه هغه 52 نمبر 52 چې مې کوم لیکلی و هغه مې په 53 کې مو هغه 52 لیکلی و، نو دغه غلطي رانه شوې ده. خو دا 54 نمبر درس دی. ټیک شو جی. نو په دې 54 نمبر درس کې به انشاءالله مونږ د انا نحن انتی انتما د مؤنث باس کوو. دا به مونږ په ضمیرونو کې په جملو کې استعمالو. دلته مونږ له د عربۍ جملې راکړي ورسره دې خوا د پښتو مونږ ترجمه پر سور مارکر لیکلی ده. نو انتی معنی ده ته یوه مؤنثه، ته ښځې ته وایي انتی او سړي ته وایي انتا. ټیک شوه. نو انتی بنتون، بنت جینۍ ته وایي، بنت یوې جینۍ ته وایي. انتی بنتون ته جینۍ، ته یوه جینۍ. انتی بنتون ته یوه جینۍ. او خوا کې ورسره یو بله وي وایي و انتی بنتون او ته یوه جینۍ، ته یوه جینۍ او یو جینۍ دا ده یو دا ده. ټیک شوه. یا یوه جینۍ دا ده یو دا ده. نو زه ورته وایم انتی بنتون ته یوه جینۍ و انتی بنتون او ته یوه جینۍ. نو انتی بنتون و انتی بنتون ته جینۍ او ته جینۍ. نو عرب چې دی دوه جینکۍ داسې وي، دوه جینکۍ. ټیک شوه. دا دوه جینکۍ دي. نو عرب ورته داسې نه وایي چې انتی بنتون و انتی بنتون. عرب ورته وایي انتما تاسو دواړه، انتما تاسو دواړه. او د بنت تسنیه چې ده که نه دوه، هغه بنتانې دی. بنتانې بنتون یوې جینۍ ته وایي، بنتانې دوه ته وایي. نو چې څنګه انتا انتا یا انتی انتی د دې تسنیه راځي انتما. ټیک شوه. او نو بنتون او بنتون هم د دې ته هم بنتانې وایي بیا. نو انت بنتون و انت بنتون ته جینۍ او ته جینۍ. نو عرب وایي انتما بنتانی تاسو دواړه جینکۍ، انتما بنتانی تاسو دواړه جینکۍ. اوس یوه غایبه ده، یوه شته دی خو لرې ده. ټیک شوه. یوه دا یوه غایبه ده. نو هغې دپاره به وایي هیا. هیا د سړي دپاره هوه راځي، د ښځې دپاره هیه راځي. چې سړی غایب وي هغه دپاره به هوه وایي، او چې ښځه غایب وي هغې دپاره به هیه وایي. نو هیه بنتون هغه جینۍ ده، هغه جینۍ ده. چې کومه غایبه ده هغه جینۍ ده. هیه بنتون هغه جینۍ ده. او بله شته خو لرې ده، ښکاري لرې ښکاري. نو هغې ته وایي تلکه و تلکه بنتون او هغه هم جینۍ ده. هیه بنتون هغه جینۍ ده و تلک بنتون او هغه هم جینۍ ده. هیه بنتون هغه جینۍ ده و تلک بنتون او هغه هم جینۍ ده. نو هیه بنتون و تلک بنتون هغه جینۍ ده او هغه جینۍ ده. د دې هیه او تلک دواړو لپاره هما راځي. هما هغه دواړه بنتانې جینکۍ دي. د بنت تسنیه بنتانې دی. ټیک شوه. اوس فرض کا مونږ دا دوه جینکۍ دي. زه د دوی نه تپوس کوم من انتما. زه دې تپوس کوم من معنا څوک یي؟ انتما تاسو دواړه. من انتما تاسو دواړه څوک یئ؟ من انتما تاسو دواړه څوک یئ؟ نو دا دواړه راته وایي وایي نحنو بنتانې مونږ دواړه جینکۍ یو. نحنو مونږ دواړه، بنتانې جینکۍ یو. نحنو بنتانې مونږ جینکۍ یو. زه دې تپوس کوم دا دوه جینکۍ دي، دا یو دا ده یو دا ده. زه د دې دواړو نه تپوس کوم من انتما تاسو څوک یئ؟ دا دواړه راته وایي نحنو بنتانې مونږ جینکۍ یو. بیا ته دا دوه غایبې جینکۍ دي د هغې باره کې تپوس کوم من هما هغه دوه جینکۍ څوک دي؟ من هما هغه دوه جینکۍ څوک دي؟ نو جواب را راکوي هما بنتانې هغه دوه جینکۍ دي. هما هغه دواړه بنتانې جینکۍ دي. هما هغه دواړه بنتانې جینکۍ دي. اوس زه د دې دوو جینکو نه تپوس کوم من نه هل انتما آیا تاسو دواړه دا دی ګورئ هل انتما مسلمتانی. زه د دې دوو نه تپوس کوم هل انتما آیا تاسو دواړه مسلمتانی مسلمانان یئ؟ یوې مسلمانې ښځې ته مسلمتون وایي، مسلمتون. یو سړي ته مسلمون وایي، مسلمون. او یوې ښځې ته مسلمتون وایي. او د دې مسلمتون تسنیه مسلمتانې راځي، مسلمتانې. نو زه د دې دواړو نه تپوس کوم هل انتما آیا تاسو دواړه مسلمتانې مسلمانان یئ؟ هل انتما مسلمتانی آیا تاسو دواړه مسلمانان یې؟ نو دا دلته جواب راکوي، دا دواړه جواب راکوي نعم او جی، نعم او جی، نحنو مسلمتانی، موږ دواړه مسلمانان یو.
نحنو مسلمتان مونږ دواړه مسلمانان یو نحنو مونږ مسلمتان مسلمانان یو ٹھیک شو اوس یو دوه جنکۍ غایبې دي زه د هغې باره کې تپوس کوم هل معنی ده آیا هما هغه دواړه جنکۍ هما هغه دواړه مصریتان د مصر اوسیدونکي دي مصریانې دي د مصر جنکۍ دي هل هما آیا هغه دواړه مصریتان د مصریانې ښځې دي مصریانې ښځې دي یعنی د مصر چې کوم ملک دی د عرب د هغه ملک اوسیدونکي دي هل هما آیا هغه دواړه مصریتان د مصر اوسیدونکي دي یا هغه دواړه مصریانې دي نو جواب راکوي لا معنی ده نه بلکې لا معنی ده نجي بلکې هما هغه دواړه پاکستانیانې د پاکستان اوسیدونکي دي پاکستانیانې دي لا نجي بل هما پاکستانیانې نجي بلکې هغه دواړه پاکستانیانې دي اوس د دې دوو نه زه تپوس کوم من انتما دا آخري چې دی من انتما تاسو دواړه څوک یې نو دا یوه راته وایي دا راته وایي نحنو فاطمة و زینب مونږه یوه فاطمه او یوه زینب یو نحنو فاطمة و زینب دا زینبو دی نحنو فاطمة و زینب عرب د آخري حرف ساکن وي نحنو فاطمة و زینب نو دا زمونږ سره د الدرس الحادي عشره سبقونه ختم شو انشاءالله دینه پس درسونو کې به مونږه د الدرس الحادي عشره د 11 درس تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام